وسیله منز ذکر حج زکات دا ټول چې کوم دی وسیله دي د دې په ذریعہ باندې انسان الله ته ورنږدې کیږي د قرآن مجید تلاوت قرآن په دې انسان الله پاک جل جلاله طرف ته ورنږدې کیږي وسیله څه ته ویلی شي چې الله طرف ته انسان هر هغه څیز چې بنده د رغبت او محبت سره الله طرف ته نږدې کوي هر هغه څیز چې د رغبت او محبت سره انسان الله ته ورنږدې کوي دې ته وسیله ویلی شي یا هر هغه څیز چې هغه د الله پاک د رضا سبب جوړیږي دې ته وسیله ویلی شي وسیله کول د چا په وسیله باندې دعا کول جایز ده او جایز نه یو خدا دی چې یو سړی نیک اعمال دا چې کوم دی الله پاک ته وسیله کیږي چې الله پاک د مونځ په خاطر باندې د روزې په خاطر باندې زما دا دعا قبول کړي دا هو جایز دی خو یو سړی یو نیک بنده وسیله کی یو نبی علیہ السلام په وسیله باندې سړی دعا وغواړي چې الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وسیله باندې زما دا پلان کې کار وکړي یا د ولی نوم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله په وسیله باندې زما دا کار وکړي زما دا دعا قبول کړي دا جایز ده او جایز نه ده نو دا په دې دعا کوونکی باندې موقوف تا کو دا دعا کوونکی عقیده دا وی چې دا ز سوق وسیله کوما دا چې کوم دې زما مشکل کشا دی زما حاجت روا دی په خپل امور کې متصرف غني علم غیب ورله ثابتي علم کلی ورله ثابتي مختار کلی غني دا قسمه عقیده د یو کس وی او دې بیا دې دا وسیله کوي مثال په تور یو سړی وی چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله دغه په وسیله باندې زما دا کار وکي اوس د یو کس دا کیده چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله دته علم غیب علم غیب یا دې دا عقیده لري چې زما دا کار به شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله کوي یا دې دا عقیده چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله به نه کوي الله به کوي خدای به په الله باندې کوي کو دا الله لا یعذ بالله خو خوي کو خو خینوي خو شیخ عبدالقادر جیلانی د وجنه به کوي نو کو دا قسمه عقیده څوک لري او په دې عقیده سره سړی دعا کوي نو دا خوشکوله او شرک دا ناجایز دي دا حرام دي البته څنګه چې موږ دا یو نیک عمل دی څنګه چې کوم دی د قرآن تلاوت یو نیک عمل دی د کشان د اولیاء سره د انبیاء سره د اولیاء سره محبت کول دا یو نیک عمل دی نو کو یو سړی ته یو ولی په وسیله باندې دعا وکړي د پیغمبر علیه السلام په وسیله باندې دعا وکړي دا جایز دی یو سړی وی الله رسول الله سلام په خاطر باندې داغه په وسیله باندې دعا کوم زما دا پلان کې کار وکي نو دا جایز دی او کنه که یو کس شعر وی د قبر خواته شعر وی چې کرامت د ولی حق په پس مرګه او سوال قبلیږي په مزار د درویشان کرامت د ولی حق په پس مرګه سوال قبلیږي په مزار د درویشان نو چې دا ټیک ته کو دا غلط ناغه مولوی سی ورته ویډم به تخپل نیت وخایا تا په کوم نیت دا شعر ویل اوس کو بدین نیت دی ویلی دی ولی په وسیله ته دعا کوي د الله نه چې دا یو مقرب د الله ولی تیر شوی دی د الله دوست تیر شوی دی زمو سره محبت دی په دې نیت باندې دعا کوي نو هغه ټیک ته جایز ده او کنه ته وای چې دا ولی به دا دعا قبلی یا په الله باندې قبلی یا دا ولی ته چې کوم دی په خپل امور کې متصرف غني چې زما کارونه دا ولی خلقي نو کو دا قسمه خو شرک دی او کنه دا ولی الله ولی دی او د سره محبت کول دا هم عبادت دی د الله د اولیاء سره د نیکانو بندگانو سره صحبت کول دا غي سره کوم دی محبت کول د ځان له عبادت نو کو بدینیت باندې سړي دعا کوي دا جایز حضرت عمر رضی الله عنه دغه دعا کړی دا د حضرت عباس رضی الله عنه په وسیله باندې باران نه کېدو قحط راغی حضرت عمر رضی الله عنه د عباس رضی الله عنه په وسیله باندې دعا وکړه چې الله د حضرت عباس رضی الله عنه په وسیله درنه سوال کوما په مونږ باندې باران وکي د حضرت عمر رضی الله عنه د دعا الله قبول کړل او باران په شیبو باندې ووري او نبی علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي دی هغه ته چې کوم دی په خپل وسیله باندې د دعا د غوښتو چل خول دي چې زما په وسیله باندې دسی دعا وغواړه لہذا دسی قسمه وسیله دی یو نیک سړی خو چې نیت پکې دی چې دا د الله مقرب بنده دی او الله جل جلاله د سره محبت دی نو هغه په وسیله باندې سوال کول دعا کول د جایز دی البته د هغه ولی نه غوښتل یا دا ولی چې کوم دی
خپل مشکل کشا خپل حاجت روا ګڼي چې دې زما کارونه پوره کړي دا کولو شرط دی. خو یو سړی په دې نیت باندې وکړي چې دا د الله ولی دی، د الله سره لوی مقام دی، الله د ده په خاطر باندې زما د دعا قبول کړي، نو دا بیا جایز دی.